اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه څلېرویشتم نمبر حدیث دی 1624 نمبر. وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه. ابو طلحة چې خپل نوم زید دی پلار نوم سهل دی رضی الله عنه، الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کی، الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. قال ابو طلحة رضی الله عنه فرمایي كنا قعودا بالافنیه، وی مونږ به د کور بهر په ډیوډۍ باندې ناسته کوله. مونږ د کور مخې ته چې کومه ډیوډۍ ده په هغې کې ناستو، خبرې نتحدث فیها، خبرې م کولې، د کوسي مخ کې ناستو، خبرې م کولې. فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو رالو. نو فقام علینا، زمونږ په سرونو باندې ودرېدو. زمونږ په سرونو دا مطلب چې مونږ ناستو، هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تشریف فرماو ودرېدل. فقال، نو پوښتنه وکړه، ما لکم ولمجالس الصعودات، دا ولې لارو کې ناست یئ؟ الصعودات بضم الصاد والغین ای طرقات، لارو ته وایي صعودات. دا لارو کې ولې کېنئ؟ اجتنبوا مجالس الصعودات، لارو کې د ناستې نه ځان وساتئ، په لاره کې د ناستې نه ځان وساتئ. عالمان لیکي وي دې نه پته ولګېده چې نبی علیه صلات وسلام دا صحابه منع کړ، نو په لاره کې بې ضرورته ناسته دا شریعت ته ناپسندیده ده، ناخوښه ده. یو خو د ضرورت ناسته ده، د پولیس ډیوټي ده په لاره کې، په چوک کې د ټریفک ډیوټي ده. فقلنا، مونږ ورته وویل انما قعدنا لغیر ما باس، مونږ جی ضرورت له ناست یو، مونږ داسې کار دپاره ناست یو چې هغې کې شرعاً څه حرج نشته دی. قعدنا نتذاکر ونتحدث، مونږ دلته ناست یو، خپلو کې مذاکره کوو او خپلو کې خبرې اترې کوو. الله اکبر. دا د چا مذاکرې او خبرې اترې؟ د هغې مذاکره ویلی کېږي یو بل ته یاداشت کول. یو خبره یې زه تاسو ته در یاده کړم، تاسو ته یادوي، تاسو یې ما ته را یاده کوي. نو دوی به یو بل ته رښتیا رښتیا وایي، د څه خبرې یو بل ته یادوي؟ د دین خبرې. د حضرات صحابه کرامو مذاکرې خو څه وي؟ د دین وي که نه؟ او خفه کېږو به نه، زما ستا مذاکرې نن د څه دي؟ ټولې د مادي دي، د پیسو دي، د دنیا دي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو مذاکرې هم یو بل ته د دین، د الله د توحید مذاکرې، د الله بړایي یو بل ته یادول، بیانول، قبر حشر یو بل ته یادول. یقینا مشه نن زمونږ د مجلسونو نه د الله د لویۍ، د الله د وحدانیت، د الله د بړایۍ خبرې وتې دي. ګورئ ډېرې کمې داسې نیکان سنجیده طبقه هغه به وي چا به چېرته کې یو کس نیم سره د الله پاک خبره کوي، د الله د لویۍ خبره به کوي. زمونږ مشرانو مونږ ته ویلي دي، وایي د ورځې به کم نه کم 25 کسانو سره د خدای پاک د یاداشت خبره کوئ. الله پاک واجب الوجود دی، و دی وی به، دا یو خبره ده. الله پاک قادر مطلق دی، هر څه کولی شي، په هر څه وس رسي. دا د الله د بړایۍ په حق له بله خبره ده. الله پاک خالق کل دی، هر شی پیدا کړی دی، او مخکې چې کوم شیزونه پیدا کېږي دا الله پیدا کوي. مالک الملک دی، بادشاهي یوازې د هغه ده. علیم کل دی، د هر څه نه خبر دی. دا 5 خبرې کم نه کم د ورځې 25 کسانو سره کو به که خیر. دا هغه سبق دی چې د دې سبق دپاره 1,40,000 انبیا راغلي. ته ووایه چې ستا د دې خولې نه د 1,40,000 پیغمبرانو خبره کېږي که نه د ورځې، او یو کس 2 کسانو سره نه، پوره 100 کسانو سره کېږي. نو هسې دا خوله به بختورېږي که نه؟ بختورېږي. انشاءالله په دې به عمل کوو که خیر ښه. چې لاړ شو بچو سره به پهله دا خبره کوو، او د هر ټکي په مطلب خو هم پوهېږئ که نه؟ واجب الوجود و دی وی به، قادر مطلق هر څه کولی شي، خالق کل. مړه تاسو له خوب در دي که نه یار؟ خالق کل هر څه پیدا کړي دي، مالک الملک بادشاهي د هغه ده، علیم کل هر څه نه خبر دی، په هر څه پوهې. دا د څو پیغمبرانو سبق دی. یو داسې مجلس کې ناست بختور، دا د ختم نبوت په صدقه کې مونږ د 1,40,000 کم و بیش نبیانو سبق وویل چې الله بهترین امت کې پیدا کړي اخرني. دې نه بعد بل امت نشته، نو ځکه هر څه پوره کړي دي، نو پوره سبق مونږ لرال، پوره سبق رال.
نو د حضرات صحابه کرام مذاکره وسو یو بل مذاکره یاد کړئ دا خو د الله پاک د صفات مذاکره شو کنه کوي به خیر آسانه مذاکره دا ګور اوس چلا شي په ناشته باندې بچو سره دا مذاکره وکړي چې ناشته بختور شي بچي بختور شي په کور کې برکت راشي بلاره کوڅه کې دا مذاکره کوي په دفتر کې په پټي کې په دکان کې او دا زموږ ډیوټي دا بل پیغمبر راځي ها نه راځي جی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د پیغمبرانو سلسله بند شو اوس دا ډیوټي دی امتیانو کې هر کس تاواله ده د تبلیغ والا او د اجیانو د مليانو د مجاهدینو یوازې نه ده قسم دې د هر امتی سبق دی او کار دی او دمه مذاکره مرګ بیا دا یو بل ته ځان سره کله کله چې جمعات کې یوازې کینو یره زما د مرګ اعلان وشو زه په تخته شوم ما نه غوستلې شوی جامې لري کی اوس مال رشتہ داران استنجا کوي بیا را لخلو وینځي پوزا لاسونه مخ اړې راړې می چې په کوم طرف مې اړې راړې وی وینځلم ویلام بولم کفن کې واچولم کفن را نتاو هوګه کما جنازګاه ته یوړم جنازه شو سلور تکبیره سکسان الته خبرو شو سو واپس لاړ یاران دوستان بس خو دې به خسړیو او قبر ته یوړم سکسان قبر کې دی ورکوزي کم تبه را بس کې خو مخره له قبله ته کو دوه ټراله خبري را باندې واړولې مناسب د سره د خپل تلاوت کو دعایو کار روان شو مالا د مرګ فرښتې ملک الموت د قبر فرښتې منکر نکیر سوال جواب د پار رااله پاس شوم کفیل شوم دا د ته مراقبه وي او دا زی چې استاد سره یادوم د ته مذاکره وي یو بل سره مرګ یادول مروبه مونږه بچو ته وایو خزه ته وایو ورونو خويندو ته وایو رشتہ دارانو یارانو دوستانو ګوانډیانو او سمره دفتر او د پټی کټی او د ملازمت مرګري دی ته وایي مرګ شتا دا مذاکره نن زموږ د مجلسونو نه وته خیر به هر حال صحابه کرام په لار ناسو نبی له سلام په لار د ناس نه منک بیا ویل چې موږ مذاکره کوو دا خدا شي اجره او بیٹکونه نو چې پکې ناس هم دا بس د لار مخه ته کورونو مخه قال نبی له سلام ورته فرمایل سیدا فاما لا چې اوس تاسو بل زیاده ناس نشته او ضرورت د پاره ناس یو بل سره د دین خبره اړوي فادوا حقها نو مهرباني کوي لاري حق ور کوي لاري حق ور کوي پرون مونږه د لاري 15 حق ویلو لومبنه غیر محرم ته بنګورو جلار کیو دیم تکلیف والا اساس بلار نه خوا کو دریم کچا سلام کو اغلب جواب ورکو سلورم امر بالمعروف پنځم نهی عن المنکر نن دی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه ته فرمایل غض البصر یو حق نظر کا تکول دی دا پرون حدیث کې تین ورد السلام او دیم د سلام جواب دم پرون حدیث کې تین وحسن الكلام او خیسته خبره د لارې په غاړه باندې چې ناس دي نو خیسته خبره دا د لارې حقونه دي یا ارحم الراحمین یا صلی الله تعالی